أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدر بن قدر قزا محمد اسرار دا وخت کوز دیر چکدرا دربار چکم لوی جماعت ته مولانا محمد گل رحیم المعروف دربار مولوی صاحب داغا په مدرسه کې ختم بخاری شریف ته دنه مونږ ورزو او ګورو چې سمرا طالب علمان چې کوم نه بخاری شریف ختم کړي ختم قرآن کې ناظره کوي د دې محفل مشر ملما چې کوم دی دا شیرګل مدرسې محتمم مولانا محمد قاسم صاحب دی دا هغه سره نور څوک راغلي دي دغه به تاسو ته ښایو دا وخت موږ سره مولانا محمد طاهر صاحب ولاړ څوک چې د دربار مولانا صاحب پرزن دی څومره کسان نن چې کوم دی نو هغې ختم بخاري شریف کې څومره ناظره ده او څومره قاریان چې کوم دی ختم قرآن کې دا زموږ سره جی دوه حافظان دي الکان او دغه شانته کې 18 چې دینو دا ناظره چې دینو هغه مکمل کړل او دغه شانته کې زموږ سره جنکۍ چې کمی دي بنات شپږو جنکو زموږ سره ختم بخاري شریف هغې ته چې دینو ورسېدل او د علم کم بنیادي درجات چې دي هغه پای تکمیل ته ورسول دغه شانته دریو جنکو زموږ سره په دې کې حفظ قرآن مکمل کو او تقریبا 40 جنکو چې دینو زموږ سره په دې کې چې دینو ناظر قرآن چې دی هغه مکمل او دریو جنکو چې دینو هغوی په تفسیر سره قرآن مجید چې دی هغه مکمل دا بس تقریبا زموږ د مدرسې چې دینو 35 پروګرام دی دستار بندي ده چې دا کېږي الحمدلله دغه شان سلسله چې دینو هغه مخکې نه روانه ده بیا ويا عبست عبد الله فما شهود جهان فخر عبست عبد الله فما شهود جهان فخر فخر فآغاج بسبحان فخر کوي د فخر خبرم زمون د پاره دا چې څوک د الله تعالی د کلام سره تعلق جوړي د فخر خبرم زمون د پاره دا چې نن د چا اولاد حافظ قرآن جوړ شوی دی او د فخر خبر زمون د پاره دا چې څوک د هغې لپاره ذریعہ او سبب جوړ شوی دی یقینا حضرت مولانا محمد گل رحیم غور دربار مولوی صاحب دا د ډېرو خلکو چې کوم دی د علومو ذریعہ او سبب جوړ شوی ستاسو دې کلي ته خوشحالي ستاسو دې کلي ته خیر او برکت الله تبارک وتعالی د ده په ذریعه چې کوم دی هغه راویستی دی ډېر علما ډېر حفاظ د دغې مدرسې نه الله تبارک وتعالی کامیاب کړي دي او ننم هغه سلسله چې کوم دی هغه جاري ده ننم هغه سلسله چې کوم دی هغه روانه ده ننم د هغې مدرسې نه چې کوم دی حفاظ علما هغه تیاریږي جوړیږي دا د فخر خبرم ده دا د خوشحالۍ خبرم ده او دا زموږ دپاره چې کوم دی لوی ده عظیم اجر د هغې خبرم ده چې موږ ته الله تبارک وتعالی په دې علاقه کې داسې یو مشر هغه راکړی دی چې د دین دپاره چې کوم دی د هغه دومره خدمات هغه موجود دي او شته دی حضرت مولانا قاسم صاحب د شیرګل مدرسې محتمم مشر ملما په حیث باندې چې کوم دی نو د محفل ته راورسېدو او د خلکو سره علما کرامو سره چې کوم دی نو ملاقاتونه کوي دې نه پس په محفل چې کوم دی نو هغه شروع کېږي کم والدین هغه هم دلته حاضر دي دا د هغوی دپاره هم د خوشحالۍ مقام او وخت دی همدغه سلسلې دپاره چې د دې ماشومانو ته د قرآن کریم آخري سورتونه هغه هم د دې استاذ او د دې ادارې مدرسه اسلامیه عربیه د هغې قاري محترم قاري علمزیب صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او دې ماشومانو ته آخري سورتونه هغه ووایي قاري علمزيب صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حفظ قرآن چا کړی دی هغې ملاویږي د علماء کرامو سره اور محمد رفیق مولانا قاسم صاحب مولانا دربار مولوي صاحب چې کوم دی هغې لګیا دي هغه ماشومان چې چا حفظ کړی دی چا ناظره کړې ده او چا هغې علماء کرام چې کوم دی کوم چې زموږ مقامي علماء کرام دي هغه د ماشومانو په سر لاسونه ږدي دستار بندي کېږي لګیا ده تاسو یې نه دغه علماء کرام کوم چې مخامخ ولاړ دي د هغه ماشومانو په سر باندې لاس دي دستار بندي کېږي کوم چې ناظره باندې چې کوم د قرآن شریف ختم کړی دی دوه طالب علمانو پکې چې کوم د هغې حفظ کړی دی د مولانا محمد قاسم صاحب د شیرګل د مدرسې محتمم دربار مولانا صاحب هغې چې کوم د لګیا دي دغه ماشومانو په سرونو لاس کې دي د علماء کرام دي چې کوم راغلي دي او د محفل سعادت چې کوم د هغه حاصلوي محمد سعود ولد ابراهیم علي دغه دستور چې کوم دا ختم شو دغه خلک دی د دربار او مقامي خو او شکلونه راغلي چې په دې محفل کې دی چې کوم شرکت کړی دی هغه مشران دي د تاسو ګورئ دغه مشران او دغه شانته دغه مشران چې کوم شاته هم ناست دي بیا دغه شان دې طرف ته ګورو د هغه مشران چې هغه په دې بابرکت محفل کې چې کوم دی شرکت کړی دی دغه علماء کرام مشر میلمه مولانا محمد قاسم صاحب محتمم شیرګل مدرسې او مولانا دربار مولانا محمد ګلرحیم صاحب دربار مولانا باندې دغه نور علماء کرام چا چې په دې محفل کې مقامي شرکت کړی دی دلته کې موجود دي استاد العلماء شيخ الحديث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکات العالیه چې هغوی د کومې جنکو چې د علم درجات مکمل کړل هغوی ته د بخاري شریف د آخري حدیث مبارک چې دی د دعوت تلاوت کی او د هغې تفسیر او تشریف چې دی هغه ورته بیان وإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردية بن عزيز الجعفي البخاري متع الله بعلومه وجعل الجنة مثواه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقال وقوزا وقال وجاهدا القسطاس والعدل الرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل ومن قاصد فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب وقال حدثنا محمد بن فزيل عن
أنا ما ردنا القعقاع عن أبي جمعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم دادا بخاری شریف داخل حدیث و آخری باب متعلق ذکر کی جناب حضرت مولانا عبدالرحیم سے دربار مولی سے محمد برکات برانیہ اللہ الہی زندگی کی دیر برکت نازل کی و اللہ و صحت کامل شفاء کامل عاجل اللہ نصیب کی دائی برکات دی واغی زمدہ دعوی سے رحمت اللہ تعالی علیہ دائی دا فیضاتنا مستفیض گرزی دلی و الحمدللہ آمین ودی پورا خطہ کی دلیل خدمات دا سرنجام کردی دا مدرسی بشکل کی دا بنین و دا بنات و دا حدیث و خدمت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن مجید خدمت دا علوم و فنون و خدمت دا علی دا زمانہ امدل تا چکن دیانا سرنجام کردی دا خصوصا دے محلہ دکلی بانی دائلے دینی احسانات دی اور الحمدللہ دارین بچے مولانا محمد طاہر صاحب دارم شہر نائی فرار سکر کشمیلی والحمدللہ اور مردائی بنات تتصوکتر دا علم کڑے دے حدیثی پڑھاو کڑی دی اور دا قرآن مجید تفسیر و شعر ہے اور دور معشوقات ہوں اور معشوقات دائی دستار مندے وشوے اللہ علیہ دا دا عظیم و صدقہ جانیہ و کرزی اور اللہ دا سلسلہ دا قرآن مجید دا خدمت اور تعلیم تعلم دا درس و تدریس اللہ ہمیشہ دا قائم و دائمہ دا ساتھی محترم مبارک کردے تدی محنتونا تدی مجاہدے ندی چکم دا کڑاونا دے اللہ پاک پر دربار کی قبول منظور اللہ کردے دا قرآن مجید ختم مقبان دعاگان قبلی دا بخاری شریف ختم بارکم دا علماء چکم دا تجربہ دا دعاگان قبلی اللہ رکول رحمت پٹرول دعاگان قبولی کی ٹول مشکلات آسان کی ٹول پریشانی اللہ ختم کی اور ٹول سوالت اللہ خود دربار میں قبول منظور اللہ کرتا اللہ را صبر خلق ناس کی وقتی رس ناس کی اللہ بہار ہر سکن و تاجر عظیم نصیب بہار ہر قدم و در اللہ عجر عظیم نصیب کی اللہ رضیز ام دٹور نچکم دے اللہ رضا شی اللہ رضی پاک بکارو کی معلوم کی اولادوں کی دیر سرون برکتوں نازل اللہ آفاقنا بلیات و نقصانات و شرور و فساداتنا اللہ دٹور حفاظت اللہ فرمائے اور اللہ پاک چکم دے بیماران تعالیٰ صحتنا ورکی نرباب سے اور بیماران پر اکلی کی پر محلہ کی بکورون کی دی یا اسپتالون کی دی وارد دی یا دار دی یا نارینا دی یا چکم دے زنانا دی اللہ پاک پر چکم دے شفاء کامل ورکی اور اللہ ٹھول مریضان جوڑ کی یا شافی الامراض لشم مردان عمرض المسلمین عزم الباس رب الناس وشن شافی لا شفاء کا شفاء کا علاج رسقنا اللہ ٹھول بیماران کا شفاء کامل ورکی اور اللہ صحت کامل ورکی اللہ خیر و رحم باران کا قدر حاجت مانو اللہ معاوثنا عویسا مغیسا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله خير رحم باران کا قدر حاجت مانو اللہ طولنا اللہ رضاشی اللہ تمام آخر خاتمہ بالخیر بالایمان اللہ کرتے اللہ تمام گناہوں معاف کی وعڑی گناہوں معاف کی لوے گناہوں معاف کی حقوق اللہ ادا کول توفیق را کی حقوق العباد ادا کول توفیق را کی اللہ کون زمدہ ہے جتنے خوشحالی کی
کارونه پچ ساده چې په خبره کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مت پر رسول الله خیر دعاګانې مفتي دی الله پاک ته ټول حصہ وکړي کوم شرور نه ما خدای شرور الله مقبول درماز راکړي الله زموږ دنیا هم خسته کې آخرت هم خسته کې الله کا زمانہ کو سب کو خبر نہ عذابونه د میدان محشر د جامع الله ټول حفاظت فرمایي الله پاک حوض کوثر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره ټول نصیب کړي الله منقول جنت ته بوزي ټول دوزخ الله په اول باندې کې بچو ساتي الله ټول د خیر راکړي چې په زړه کې څنګه مقاګان یا ځوانان جایز شرعي وی الله پاک جایز شرعي د مقاګان الله پورا کړي الله دې وطن ته الله خیر پېښ کړي الله وطن بارک الله د خیر فیصله وکړي الله دې وطن خلاف زموږ د دین خلاف زموږ کومه مدارس او خلاف مساجد او خلاف مراکز او خلاف یاداره ټول چې کوم دي اهل علم او دیندار مسلمانانو ټول خلاف کوم سازشونه بین الاقوامي صدوا کی الله ټول سازشونه ناکام کړي الله ټول سازشونه ناکام کړي الله ټول منصوبې ناکامیاب کړي الله مسلمانانو ته فتح غلبه نصیب کړي الله دې وطن د هر وګړي او د هر فرد حفاظت وکړي نارینه او زنانه او دې وړو د حفاظت وکړي الله دې مدارس او دې مساجد او الله ټول حفاظت الله وکړي فلسطین مسلمانان دعا کیان دي الله پاک دې خیر ورکړي دا سخت الله پر حق باندې ولري الله شهداء دې شهادتونه قدر پاک قبول منظور کړي او الله پاک دې زخمیان جوړ کړي الله دې کور په کورونو باندې کړي الله پاک دې موږ سمره چې کوم اسرائیل او امریکا دا کوم فار د لګار دی او چې کوم دې مسلمانانو په باندې نه سره کړي چې هدایت نصیب کړي الله سبحانه وتعالى مټاو الله تبارک برباد الله مسلمان په فضل غلبه ورکړي خیر او برکت ته چې کوم دی الله ورکړي الله سبحانه وتعالى چې کوم ته دنیا کې ورکوي چې دا د امریکا باندې اور مسلط شه هغه چې موږ فلسطین جهنم جوړ الله یې جهنم جوړ کړ الله پاک چې موږ انتقام خصوصا برابر نه دی الله پاک دې ټول ته خیر ورکړي امين او الله پاک دې مسلمانانو ټول حفاظت وکړي دغه کې په کومه خیرته کې مسلمان په تکلیف کې الله پاک دې راحت ورکړي دې تکلیفونه ختم کړي ناس مجلس کې چې څومره تمناګان او ضرورت جایز حاجتونه ضرورتونه وی الله ضرورتونه پوره کړي مشکلات آسان کړي رکاوټونه الله ختم کړي الله نبی مدرسه الله پاک مزید ترقی نصیب ډېر فیضات برکات علمي امارات الله ربنا هر طرف ته الله خواره کړي وسایل وته الله دې مهیا کړي وسایل الله پاک ټول چې کوم حل کړي او الله پاک دې صحت کامل نصیب کړي ټول بیماران الله جوړ کړي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. نبي استدارات المبارك أدينا على واحد دلتي دلري أو دلستينا سمرة بمنو تشريف راولي تعرفون زاد كمنا شكريا أداكم أو خصوصا دممان خصوصي أستاذي وأستاذ العلماء ولي بن ولي شيخ الحديث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاته العالیہ داوی دلت پر ابو باندې شکریہ ادا کوم داوی زمون په معمولی دعوت باندې چې نو دغه تشریف راوړو او زمون دې پروګرام چې نو پروګرام کوي نو زه دې هم د رسول الله شکریہ ادا کوم